قرآن کې الله فرمای والکاظمین الغیظ، غصص کن کی کم خلق چې خپل غصص کی، او فرمای والعافین عن الناس، او خلق ته عفو کوي معاف کوي. فرمای والله يحب المحسنین، الله دک سنیکی کون کی خوخوي، الله دا سنیکی کون کو سره مینا کوي. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ته یو ورځ یو کس بد رد وې، بادشاہ وخت او داسې بادشاہ تیر شوی دی چې د په زمانه کې کتابونه لیکي دومره دا خلک مالدار شول چې چا به زکات نه اخیستلو، دومره مالدار شو، داسې بادشاہ تیر شوی. دته یو عام سړي سپکې وکړې بد رد وې، د وخندل او سر یې ښکته کړو، وی ته اوس ما ته غصه راوستول غواړي چې زما شیطان راپورته شي او ما تکبر کې راولي او ما ته ووایي چې تا سره خو بادشاهي دی، ته خو بادشاه او زه د خپل بادشاهي طاقت په تا باندې استعمال کما، او په ورځ د قیامت بیا ما سر شرمنده وي او ځان مې سر مې ښکته کړی وي او شرمنده ولاړ یم، خو یاد وساته زه به شیطان ته چېرته داسې کابو په خپل ځان باندې ور نه کړم، ورځه ما معاف کړی. دا ما عزتمندو اسلام مونږ ته څنګه اخلاقیات ښایي، څنګه اخلاقیات ښایي. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ته یو ورځ یو سړي کنځلې وکړې. کیمیای سعادت کې امام غزالی صاحب فرمایي حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ته یو سړي کنځلې وکړې. اوس مونږ ته چې کنځلې څوک وکړي که نه، بیا که ډېر نیک او متقي سړی ولې نه یاره دا خو زما غیرت خلاف دی چې زه په دې باندې څه ایکشن نه اخلم. چې کله هم تا شیطان راپورته کوي، بیا زما د خولې نه دا حدیث او حضرت سلمان فارسی دا خبر واوره چې تا غیرت سیوا دی که حضرت سلمان فارسی غیرت سیوا دی. تو لوی پښتون یې که اخ مضبوطه پښتو وه، تا خو محبوب دیدار نه دی کړی، محبوب له زیارتونه نه یې خبر، محبوب له آدابونه نه یې خبر، د تا به څه نسب وي، د تا به څه حسب وي. هغه سلمان فارسی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په راتګ کې له ایران نه ورپسې راغی، په راتګ کې په لاره کې لس ځله ورپاره خرڅ شوی دی، نبی علیه السلام دپاره لس ځله خرڅ شوی دی، خو ده وی د خیر دی چې زه مدینې ته ورسېږم، زه د آزاد نه غلام شمه، خو چې ما ته الله محبوب رفاقت او سنگت میلاو شي. چې کله هم تا سره داسې معامله پیښ شي په انسان باندې، په ژوند کې راځي معاملات راځي قسم قسم، بیا جوابي کاروایی مه کوه، هغې نقصانات سیواوي. ما عزتمندو قدم دې سره عزت کمیږي نه، دې سره عزت سیوا کېږي، ولې چې عزت انسان ته انسان نه ورکوي. ان العزت لله جمیعا، عزتونه خو الله سره دي، عزتونه ورکوونکی خو الله دی. قرآن کې الله فرمایي